او زمونږ د پارټۍ د چیرمن د خان صاحب یو ویژن دی هغه به تاسو ته اکثر مونږ ته هم ویلي دي او تاسو ته هم کېدای شي تاسو واورئ چې را په دې روډس کې چې کوم دی که نه په ځیلو کې یا په کلو کې یا په کوڅو کې دومره ښکلي ټیلنټ زموږ سره شته په هر یو فیلډ کې په هر یو لوبه کې چې هغه د هغې لکه بره راتلی نه شي اوسه پورې په اسلام آباد کې په پېښور کې په هغه اکیډمو کې یا په هغه سټیډیمز کې په هغې کې خلک راتلی شي هغه مالدار خلک وي نو مونږ د دې حکومت پالیسي دا ده چې یاره په هر میدان کې یوازې دا نه په هر میدان کې یو میرټ پکار دی او دویمه دا ده چې یاره په خاص کر د سپورټس په میدان کې چې په هغې کې مونږ په میرټ باندې خلک مخکې راشي زمونږ چونکې هر یو شي کې انشاءالله میرټ دی او خاص کر د پخوا نه په دې سپورټس کې داسې خلک راغلي وو چې هغه په میرټ نه وي نو هغه په سفارش باندې نو هغه بیا مخکې نه شي تللی ځکه چې لوبه خو بیا سفاري سره نه شي کولی نن مونږ له دې صوبې مونږ فخر کوو په دې باندې چې په کرکټ کې زموږ واته کسان چې کوم دی په نیشنل سپورټس کې دي په نیشنل لیول باندې دي دا زموږ د صوبې د پښتنو لپاره یو فخر دی دغه شان دی چې زه به دا غواړم دا یو حقیقت دی چې یاره زه به دا غواړم زما د علاقې خلک مخکې لاړ شي بل ایم پی به لاړ شي بله ضلع به لاړه شي زه غواړم چې یاره مونږ د خپلې حلقې نه چې کوم زموږ د پي کې 14 یا زموږ د تحصیل یو تحصیل دی چې دې نه مونږ صوبې ته یا ضلعې ته یا پاکستان ته مونږ ټیلنټډ خلک بوځو د دې لپاره زموږ کوم ګیم چې دی زموږ د صوبایي حکومت یو ښه انیشیټیو ده چې دا د حلقو نه راشي بیا ضلعو ته راشي او بیا چې کوم ډیویژن او ریجن ته راشي بیا صوبې ته راشي او د ملک په سطح باندې دا شی چې کوم په بر روان دي وروڼو تاسو ته پته زما زموږ درې څلور کاله چې کله صوبایي حکومت وشو دا ګراوند چې کوم دی دا تاسو ته په وراثت کې میلاو شوی دا چا اخیستی نه دی ګورې دا له مخکې د پولیس یو دغه په دې کې پټي په دې کې به خلکو لوبې کولې خو د دې نه علاوه یو شی دې ماته وښیي چې ما و ګراوندونه چې کوم دی په تحصیل کې اوسه پورې جوړ کړه ګورې په تیرونو کې ما یو ګراوند جوړ کړی دی په چندوړه کې جوړ شوی دی په تازهګرام کې جوړ شوی دی په شالم بابا کې روان دی په ډیرې ورته روان دی او په ورسک کې چې کوم دی روان دی د هغې لپاره د دې مقصد زموږ دا دی چې موږ په هر یو کلي کې موږ زه غواړم چې موږ یو سپورټس فیسیلیټي هلکانو ته میلاو شي چې دا د دې نه موږ ته له کلو نه خلک راشي له کوڅو نه خلک راشي زه تاسو ته بله خوشخبري در کومه چې په چکدره کې به انشاءالله چې د نیشنل لیول سټیډیم زه تاسو در کوم او هغه داسې چې په چکدره کې موږ سره 300 کنال ځمکه د سپورټس سټیډیم او په هغې سره سره چې کوم دی نو پکې پبلک پارک به وي او په دې سټیډیم کې یوازې کرکټ به نه وي انشاءالله چې په دې کې به فوټبال والیبال باسکټبال او انډورز گیم چې کوم دی دا ټول به دې په دې دغه کې دننه انشاءالله چې موږ دا کوو په ملکن ډیویژن کې د اوسه پورې د 300 کنال ځمکه نه سټیډیم شته نه ګراوند شته او نه په پبلک پارک شته انشاءالله چې دا به زه د ډیویژن په لیول تاسو سره ما وعده کړې ده د هغې وزیر الله صاحب راغلی و د هغې افتتاح یې باقاعده کړې ده د هغې هر څه شوي دي د هغې لپاره ټینډر هم شوی دی د هغې لپاره ټول دغه شوي دي او عاطف خان چې زموږ د سپورټس منسټر دی ما ته کله ویلي دي چې په هر یو یو سي کې اته به انشاءالله تاسو نور ګراوندونه در کوم چې په هر یو یونین کونسل کې د هغې لپاره موږ په پیسو ځمکه اخلو زموږ سره ښه سکیمونه شته یو 1000 ګراوند یو سکیم دی زموږ سره یو د یو سی لیول یو سکیم دی انشاءالله په هغې کې به موږ دا غواړو چې د ټول علاقو نه پکې خلک راشي بله زه وزیر الله صاحب ته چې ما کله خبره وکړه چې دا دومره ګراوندونه ما جوړ کړي ما ته ویل تا څنګه وکړه زه په دې پوهېدلی نه ما به یې په خپله علاقه کې نه دي کړي خو دا زموږ هغه شوق دی چې موږ غواړو چې کله زموږ هسپتالونو سټینډرډ به هم ښه کوو هسپتال هم جوړو خو موږ دا غواړو چې زموږ دا ماشومان چې کوم د دوی فزیکل فټنس کېږي د دوی سرګرمۍ په دغه کې انشاءالله چې هسپتالونه به شړېږي ځکه چې موږ یوازې د بیمارانو لپاره نه یو موږ وایو چې خلک د بیمار هم نه شي دا ماشومان چې کوم دی یا لوی بوډاګان هم که دلته کې مشران ناسي سباله او د هغې چې کوم دی نو دغه نه راوځي او دلته کې هلکان د هغه بچي نو لوبه کوي د هغه هم یو انټرټینمنټ کېږي اب هم ورته ګوري چې دلته کې یو ښه سرګرمۍ دي انشاءالله چې په هر یو لیول کې چې که سپورټس که بلکې موږ ورته وایو چې موږ به پکې انشاءالله چې د زنانو دغه شروع کوو په انډورز ګیم کې چې خاص کر چې کوم زنانو دغه دي دا زموږ په دې علاقه کې ټیلنټ شته دی چې کوم هغې ته موږ فیسیلیټي ورکړو انشاءالله په چکدره کې خاص کر د هغې لپاره به موږ انشاءالله چې ښه انتظام کوو ښه د پردې انتظام هم کوو چې زموږ کم کلاډیان دي که جینکۍ دي که هلکان دي موږ دا غواړو چې دا نیشنل لیول ته او انټرنیشنل لیول ته ورسي زموږ به په دې خبره کوو چې دلته کې موږ کم ټرایلز کېږي په دې کې موږ سلیکشن کوو چې موږ په میرټ باندې وکړو په میرټ باندې کوم کسان راشي زموږ فخر به دغه چې دا موږ په ضلع کې یا په ریجن کې او یا په صوبې په لیول باندې موږ ته څه شی راوړي څه ټرافي راوړي موږ ته څه دغه راشي دا به زما لپاره غټ اعزاز وي انشاءالله چې موږ به هر وخت ستاسو لپاره سپورټ درکوو
هغه په هر قسم لیول باندې زمونږ د دې اوچ د سټیډیم دی ګراوند چې دا زما په لیول لا اوسم ټیک نه دی په دې ډېر زیات کمی دی هغه لپاره موږ د لایټس او زمونږ چې کم نور جنریټر دي یا زمونږ د دغه مسله ده د ټرانسفارمر مسله ده او په دې ګراوند کې کوم مشکلات تاسو ته پته چې په دې خو کانی باندې دي ان شاء الله دې لپاره د پیسې وباسو کافي هغه لپاره سي ان دبليو تمام کړی چې کم از کم 40-50 لک روپۍ ان شاء الله په دې کې زه لګوم چې په دې کې به د خلکو لپاره او د لایټس پروګرام مې دی نه د ان شاء الله د یو مقابله چې تاسو په دې باندې لکه د محرومه شکار ان شاء الله زموږ مکمل سپورټ به تاسو سره باقي زموږ چیرمن سرټیفیکیټ تحصیل چیرمن چې کوم د ډېر زیات فنډي نو زه هغه ته مې چې هغه یو څو خبرې مو ان شاء الله زموږ ټول وساو سره سپورټي زموږ په دې حلقه کې زموږ کده ویلج کونسل چیرمنان دي کده ویلج کونسل ممبران دي کده یوت کسان دي کده تحصیل چیرمن دي کده زموږ د ام پی ای کمینټ په یو پیج باندې یو دې ټول فائدہ ده چې دې موږ خلکو ته کوم نو فیسیلیټي ورکو په ماشومان ته خپل ځوانان ته او ان شاء الله چې دې نورستو چې کوم ټرایل کیږي زه ټول تحصیل دینجی ته د کیمرې په ذریعہ باندې د ساوند په ذریعہ باندې ویب چره تاسو کوم ځای کې کړه د موږ خبر اوري دا تاسو ټول چې کوم نه بالکل مو سره کنیکټ شي مو تراشي چې موږ په ډیسټریکټ لیول باندې یا زموږ په ریجنل لیول باندې موږ ته د سلیکشن کو تاسو ډېر مهرباني شکریا او ان شاء الله تاسو مبارکي درکوم زموږ سپورټ تاسو سره دی او په هر فیلډ کې به تاسو چې کوم نه مولا خو نوم ګټه ان شاء الله مهرباني